د عمران خان په حق کې د امریکای نه یو ځل بیا یو ډیر غټ پیغام کنوي شوی دی. دا پیغام ډایرکټلی نه دی شوی، مطلب انډایرکټ خبره شوی ده. ډایرکټلی نه ویل چې تاسو جمهوریت راولئ یا تاسو عمران خان رها کړئ. انډایرکټ یو پیغام کنوي شوی دی. څه پیغام دی اورئ؟ جو ویلسن چې کوم دی دا چې کوم د امریکای نوی صدر دی ډونالد ټرمپ، دغه د حکومت خاص سړی دی جو ویلسن. هغه ویلي دی، هغه باقاعده یو ټویټ کړی دی چې په ټویټ کې هغه ویلي دی چې زما سک روبیو سره ملاقات وشو او هغه د ازادۍ د اهمیت او د جمهوریت د اهمیت نه مکمل خبر دی چې په یو ملک کې فریډم وي، په یو ملک کې جمهوریت وي، نو الته بیا ملک ترقی کول شي، هغه ملک ترقی کول شي. نو هغه د جمهوریت نه او هغه د فریډم نه زیات خبر دی. زبا هغه سره وای کار شروع کوم او پاکستان، جارجیا او ټونیشیا کې مونږ جمهوریت او ازادي واپس راوستل غواړو. پاکستان کې، جارجیا کې او ټونیشیا کې د درو ملکونو کې به مونږ کوشش کوو چې جمهوریت او ټونیشیا واپس راولو. نو دا د عمران خان لپاره غټ پیغام دی، ځکه کچره پاکستان کې جمهوریت واپس راځي، جمهوریت هوا چې پاکستان خو یو جمهوریت ملک دی، خو کچره هر څه د آئین مطلب د آئین مطابق شروع شو. د ججز چې څومره فیصله کوي یا تاسو به کتلی وي حکومت د عمران خان خلاف څومره کیسز جوړ کړي دي، نو کچره هر څه فیر شو، نو بیا دا د عمران خان لپاره یو غټ خبر دی او د خوشخبری خبر دی.